دا بحث چلیږي د فقهاو په میز کې چې آیا د دې نصاب سشته که نشته. عام خلک خو دلته دا وایي یا د اردو فتاوو کې به یې لیکلي زموږ د خلکو وړان هم تر دغه اردو کتابونو پورې چا چې څوک زکات ورکوي نه به دا ورکوي. خو د اردو د فتاوو کې بعضې محققین هم دي هغې وایي د دې نصاب د زکات نصاب نه دی. دا پکې هم لیکلي دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صغیر کبیر آزاد مرئے غلام سړی او ښځه ټول ویلي بالغ او نابالغ ټول. حدیث تراشه د خلکو رای پرېږدی. یو سړی دی چې هغه سره د اختر په ورځ دومره پیسې شته چې هغه سرسایه ورکولی شي نو په هغه باندې سرسایه لازم ده. لکه خبره ده هغه نصاب نه دی چې 52 تولې چاندي تو ګوره او 7.5 تولې سونا ګوره. څوک نصاب قائل دي نه هغې وي د زکات نصاب یې نه دی. دې کې اکثر خلک مبتلا شوي دي وسې رسي نه ورکوي د بل پته وایي. ستا امام که غریبي بېشک هغه له سرسایه ورکړه دا یې څوک نه وي چې ما ورکوه. موږ تا ته صرف دا وایو چې د ټول کلي سرسایه امام صاحب له ما ورکوه. خبره ده په کلي کې یوازې هغه غریب نه دی نورم غریبانان شته دی د هغې د سرسایې حق شته. په کار دی چې نورو خیال وساتلی شي. موږ خو الحمدلله نه اخلو نه چا نه غواړو بلکې بفضل الله ومني وکرمه موږ خپله سرسایه وباسو. موږ ته ضرورت نشته الحمدلله علی ذلک. خو دې دپاره د امام غربت شرط دی مستحق کېدل شرط دی چې د سړي ځمکه یې نه هغه د دې د اخیستو مستحق نه دی. د یو سړي نه وکري شته دی هغه د دې د اخیستو مستحق نه دی. دا د غریب غربا سیز دی هغې له یې ورکړي خو کله به یې ورکوو. نو موږ خو الحمدلله کار کړی دی 15 شپږ 20 کاله وشو. دې ځای کې الحمدلله خلک پوهېږي په دې باندې. دا د اختر مونځ ته مه ایساره دی. څوک چې د اختر د مونځ نه وروسته ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثواب به کي لیکن سرسایه نه ده ادا شوې. دا مخکې ورکوي څنګه چې سبا وخېږي هغې ټایم نه دا ورکول پکار دي او د اختر د مونځ نه مخکې ورکول پکار دي. دلته خو رواج دا نورو جماعتونو کې چې خلک د اختر مونځ وکړي نو بیا جولې ګرځي او د امام دپاره هغه جمع کېږي. دا نه درسته. فکر وکړئ تاسو به شاید اوس خپل او پردی پېژنئ. مونږ کوشش دا کوو چې ستا عبادت ټیک ورسي. د خلکو کوشش دا دی چې د یو کس خېټه جمع شي اگر که عبادت ونه شي. فرق معلوم که اوس دومره احساس خلکو کې نشته چې زمونږ دوستان څوک دي دشمنان هم څوک دي. موږ تا ته وایو موږ له مه راکوه سرسایه موږ به انشاءالله تعالی درکو سرسایه. خپل امام له یې ورکه بېشک لیکن د اختر د مونځ نه وروستو نه اختر د مونځ نه مخکې چا چې ورکړي حدیث وګورئ بیا چې آیا دا کی دې کې دغه خیال وساتئ څومره ورکو. هغه حدیث چې کوم مونږ ویلی دی یا صحیح بخاري کې هلته نور احادیث دي نو د هغې نه دا معلومیږي چې هر سړی دی د خپل علاقې هغه خوراک ورکړي کوم چې عام خوراک دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د کجورو ذکر شته دی د پیروي ذکر پکې شته دی د وربشو ذکر پکې شته دی د وسکو ذکر پکې شته دی د غنمو ذکر په مرفوع حدیث کې نشته. د سیدنا معاویه په دور خلافت کې غنم عربو ترال لاړې ګران ولته کې هغه فرمایل زما خیال دارې چې نیم ساع د غنمو به د کجورو د ساع برابري. او صحیح بخاری حدیث ماته ملو شوی چې صحابه کرامو په هغې عمل کړی دی. نو نصف ساع د غنمو برابرېدی شي. دا څه شی دی ساع څه شی دی
اسلام دا ډېر د سادګۍ دین دی. دی اوس هم روژه یا اختر په ګړی نه راولي، په نقشې نه راولي، اسمان کې د سپوږمۍ په لیدلو راولي. نحن امة امیه لا نکاتب ولا نحاسب. زمونږ دا امت داسې امت دی چې بس په دې ډوخش نه یو. مونږ ګورو د فطرت د اصولو نه مونږ اخذ کوو. ساخ څه شی دی؟ څومره دی؟ 4 ډکې لپې دي. بس یو معتدل سړی چې یو 4 ډکې لپې ووایي دې ته ساعه وایي. دا ما تللی و دلته کې جهان الدین زمونږ ملګری د هغه دکان و هغه وخت کې سالی کاکا دی الله وبخي، هغه ته ما یې راایسته لپې لږې اوږدې دي. دکان کې مونږ وړو وتلل، د هغې نه 2.5 کیلو جوړ شو. په دا ذهن کې ور واچوه بس دا مه هېروه. یوه سرسایه څومره وي؟ 2.5 کیلو وړو. د یو مونځ کفاره څومره ده؟ فدیه 2.5 کیلو. د یوې روژې فدیه کفاره څومره ده؟ 2.5 کیلو. دا به مونږ بیا مزه وته دا ذهن کې ور واچوه بس. یو سړی کمزوری دی، یو زنانه کمزوری ده، روژې خوړلې دي، 2.5 کیلو د یوې روژې دي. بس قیمت ځان له معلومه و که نه؟ دا د حساب ځان له ځان دی. د قیمت باره کې د بعض خلکو خیال دا دی چې قیمت ته نشي ورکولی. دلیل کې دا حدیث پیش کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې صرف جنس به ورکې دی شو. دا ټیک ده چې مشروع دا دی، شریعت دا دی چې یو سړی دی 4 لپې ورکي د هر جنس نه چې ورکوي. دا ورکوونکي مختلف قسم وي. زموږ د کاکاجي زوی دی، ما دی پرویز مشرف هم 600 روپۍ ورکوي، زه به هم ورکوم. نو معنا حدیث ته وګوره که نه، حدیث کې کجورې هم راغلي دي او په حدیث کې کشمش هم راغلي دي. نو پرویز مشرف غوندې سړی دی کشمش ورکي. تاسو کې هم ډېر داسې شته چې مالدار دي، پتیان دي، یا کم سے کم زرګونه روپۍ او سره شته دی. نارې خامخا غنم وړو ته نه راکوځي. هلې په نورو باندې عمل وکړي. مونږ هر ځای کې د ډېر کوشش کوو، لیکن چې کله د پیسو لګولو کې راشو بیا کړوس چړوس دا بلکې مکی چوس ومي مکی چوس مه جوړېږئ. الله له پشمیر مه ورکوئ. تجربه وکړئ، الله له ډېر ورکوي چې تاسو له الله څومره درکړي. ښه دا چې غنمو نه پورته شي، کم سے کم د کجوري خو ورکوئ که نه. صاع 2.5 کیلو کجورو قیمت خو ورکوئ، اندازه ورته وایي چې څومره وایي. اوس کجورو کې هم ردي مه ګوره، دقل چې په 65 روپۍ کیلو یې هغه راواخلې، متوسط وګوره، کم سے کم 500 روپۍ ورکوئ پر هیډ. خبره به سمه وي، الله به ډېر درکړي تاسو له. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول اجناس ښودلي دي او تاسو خامخا غنمو پورې خاص کړی دی. غنمو پورې نه خاص کړی. هر سړی صاحب استطاعت چې کوم دی نه د خپل وس ته وګوري چې دا ورکولی شم که دا ورکولی شم که دا ورکولی شم. نو د الله په نوم چې ډېر ورکوي، الله به ډېر درکړي. پیسې ورکولی شي. ولې یو سړی مسافر دی بالفرض، طالب دی، روان دی، به کم ځای کې 2 منه بوجۍ په اوږه ګرځي. خو که ته هغه له پیسې ورکړي د هغه د لارې په کار به راشي. دا فتوا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فتوا کې شته ده. یعنی اصل سنت څه شی دی؟ کلیوال له جنس ورکوي. لیکن یو سړی مسافر دی یا د هغه ضرورت د وړو پوره دی بالفرض، نو ته له خامخا څه له وړو ورکوي؟ بل څه شی ورکړه، پیسې ورله ورکړه چې به خپل ضرورت پوره کړي. خو دا ټول څیزونه تاسو د اختر پر ورځ د اختر د مانځه نه مخکې ورکوئ. په دې کې به انشاءالله بهتري وي. کوشش دا کوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه راژوندي کړئ. په هغې متروک سنتونو کې 2 سنت د هغې تعلق د اختر ورځې سره دی. هغه دا چې زمونږ د اختر مونځ ډېر ناوخته وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ د اختر د ورځې دا و چې بنور راوخوت
څومره به راوخوت یو نیزه یا دوه نیزې یعنی 45 منټ پس د انور خطو نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اختر مونځ کوو. تو دا یاد ساته مونږ دلته کې الحمدلله دغه شان کار کوو. اختر مونځ ډېر وختي کول دا زمونږ چې دلته کومه طریقه دا درست نه ده. 9 بجې به کوي مونځ، 8 بجې مونځ، نور چې راوخېږي 45 منټ پس مونځ کوی د نور. دویم دا چې د اختر پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث صحیح بخاری چې اول ما نبدأ فی هذا اليوم الصلاة. اختر پر ورځ به مونږ مونځ مخکې کوو. دا حدیثونه دا د چا مولا صاحب خبرې نه دي. خلک به څه وایي دا جي ناشنا خبره ده. ناشنا دا علماو د پاره چې عوام دي هغې حدیث نه ویلي. چا چې حدیث ویلي هغه ته په دې کې هېڅ اشکال نشته دی. زما د رسول دین دی او هغې رسول د اختر په ورځ لومبنی کار هغه د مونځ کړی دی. دلته چې څوک راځي بالفرض دا د ذهن کې یاد ساتي چې 45 منټ پس دلته کې د اختر مونځ کېږي انشاءالله العزیز. اکه نن یې او که سبا یې او که بل ورځ یې او که بل ورځ یې انشاءالله تر کومې چې موږ نه کېدی شي سنت مطابق به ژوند تېرولو کوشش کوو.